نل مخالفین پنځپیرانو باره کې دا شهرت ته ورکوي چې دوی عذاب قبر نه مني، دوی وسیلې نه مني، عذاب قبر چې نه مني احادیث او قرآن نه مني. یو سل او 14 دلایل احادیث په عذاب قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت. د پنځپیر نوم دا د سعادت نوم دی. نن پنځپیر نوم دا د عقیدې ګرځېدلی دی چې څوک د شرک او د بدعاتو رد کوي، دا یو صفت دی چې چا کې موجودېږي هغه ته به څه وایي؟ پنځپیر. زمونږ یو دوست هغه پیدا حج له تللی و، وایي عراق ته لاړو، په عراق باندې تللو. دا لوی ځوان شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه قبر ته ورغلو لیدلو دپاره. چې هله دا ووینو یو ځای ته لاړ شه د نیکانو قبر سره مسنون طریقه باندې ورځي، په سنت طریقه باندې عبرت دی. چې ورغلو یو کس دی په سجده باندې پروت دی قبر ته، د غلاب نه سر لاندې کړی دی او دا سر په دې قبر پورې مږي. وایي ما ولا په دې شاته الله ته ورکړه چې اورپا مې سو چې دا قبر ته سجده نه کېږي، دا حرام دی، دا شرک دی. وی هغه ما ته د پاڅېدو سره وویله انت پنځپیریون، ویل ته پنځپیری څه؟ دا د عقیدې نوم ګرځېدلی دی، تا به د شرک نه بندوي. دا نوم د عزت نوم دی. زموږ پښتانې د ذلت په نوم باندې استعمالوي، د سپکوالي په نوم استعمالوي. دا د عزت نوم دی. کو دا ته کېښودلی شو، کو امید او کو ملا دی، د دې نوم نه دې نه شرمېږي، دا د عزت نوم دی. نو رد کول امام بخاري موږ ته ښیي چې په آخر کې فرق و باطلو باندې ردونه کوي، کتاب التوحید کې. او من جمله د هغې فرق باطلو نه معتزله دي چې معتزله د اعمالو د ټول نه منکر دي چې عمل نه تللی کېږي. کوم شی چې د هغوی عقل نالي او عقل ورته نه رسېږي نو هغې نه انکار کوي، او چې عقل رسېږي بیا یې مني. د عقل د نقل نه تابع کوي بلکې نقل د عقل تابع کوي. دا د حقیقت او بیوقوفتوب دی. هغوی د ټول د اعمالو نه منکر دي، د عذاب د قبر نه منکر دي چې عذاب په قبر کې نشته دی، ځکه من قبر کولاو که څه پکې نه وي. دا د معتزلو عقیده ده. نن مخالفین پنځپیرانو باره کې دا شهرت ته ورکوي چې دوی عذاب قبر نه مني، دوی وسیلې نه مني، دوی دا نه مني. دا خو د قمقتوب خبرې دي چې نه مني. خو ته داسې کار وکړه چې تل ته ووایي چې نه مني، نو ته راشه پنځپیري سره کښېنه چې تاسو ته منې په نه مني. هغه کار به نه کوې چې وایي سپي د نه غوږ وتښتو، نو ته غوږ نه ګوره، سپي پسې منډې وې. مخکې داسې دا ډېر نږدې ځای دی، دا وګوره چې تښتول دی او کوشته دی در سره. نو ته مه کوه چې سپي د نه غوږ وتښتو، سپي پسې منډې وې او غوږ نه ګوري نږدې او ځان ستړی کوې. کله چې تا ته یو خبره وکړي نو تا ته دا پکار دی، په تا فرض دی چې پنځپیري عالم سره میلاو شه. دا خلک وایي وسیله نه مني، تاسو رښتیا نه منئ، نو تا ته فرق وکړي دا شرکي ده او دا اسلامي ده، دا صحیح ده او دا غلط ده. خیرات نه منئ، ولې نه منو؟ په دې طریقې منو چې په شریعت برابري، رسمي طریقې نه منو. د هندوانو طریقې نه کومه. درېمه د هندوانو طریقه ده، اومه د هندوانو طریقه ده، څلوېښتې د هندوانو طریقه ده، دا ټولې کلیزه د هندوانو طریقه ده. په هغه طریقې نه منم، خیرات منم. دا د مسلمان د نجات لپاره آخرت کې لار ده. خیرات چې نه مني قرآن نه مني، وسیله چې نه مني قرآن نه مني، عذاب قبر چې نه مني احادیث او قرآن نه مني. یو سل او 14 دلایل احادیث په عذاب قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت. 14 آیاتونه په عذاب قبر باندې د قرآن نه ثابت دي. دا دومره شی ما سره ذخیره پرته ده او ته بیوقوف یې ته نه مني. تپوس وکړه، ځان پوهې کړه. د دې وجه نه بدنامي اسانه چې په چا لګې، خو د بدنامۍ ثبوت ګران دی چې وي. نارینه دی په خپله ښځه باندې بدنامه ولګوله، شریعت ډېر سخت دی. یا به ثبوت راولې چې زما ښځې سره پانکي تعلق دی، او که دې ثبوت ونه کړه 80 درو ته غاړه کېده چې په ملا به دې وال کېږي. د دې دپاره چې بل پاک بدنام نه کړي.
شریعت لاړ کلاو کړی ده د بدنامۍ د صفا کولو دپاره یا ثبوت راوړه چې دا شی نه مني او یا درو ته غاړه کېده چې ته په یو پاک عالم باندې بدنامه لګي